او که څوک د امام سره په شروع کې په لمانځه کې شریک شي، تکبیر تحریمه وخت کې شریک شي، نو په دې خبره خو د ټولو اتفاق ده چې دا سړی د امام سره په تکبیر اوله کې شامل شو. دغه سړي ته به د تکبیر اوله ثواب ملاویږي. هغه ثواب دا ده، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وای که څوک د امام سره په مانځه کې داسې شامل شو چې هغه اول تکبیر هم نشو پاتې، نو 40 ورځې نو الله تعالی دغه انسان ته 2 انعامونه ورکوي. یو به دا سړی جهنمی نه وي او بل به دا سړی منافق نه وي. څومره د خوش قسمتي خبره ده چې یو سړی د جهنم نه هم بچ شي او بل سړی د منافقت نه هم بچ شي. دا صرف د دې وجې نه چې یو کس 40 ورځې په تکبیر اوله سره مونځ وکړي. او بیا هم بعضې خلک داسې دي چې هغه 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې د امام سره په تکبیر اوله باندې مونځ وکړي، خو کله کله یوه نیمه ورځ داسې راشي چې هغه نه تکبیر تحریمه وخت کې تکبیر پاتې شي او د امام سره شامل نشي، بیا ډیر پریشانه وي چې ما نه خو تکبیر اوله پاتې شو. حالانکه د پریشانۍ والا خبره نه ده. او دا انسان که بیا هم چیرته په رکوع نه مخکې د امام سره په مانځه کې شامل شو، دا انسان ته بیا هم د تکبیر اوله ول اجر ملاویږي. استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله هغه بیانول، وای د امام طحاوی رحمت الله علیه په کتاب کې دا عبارت موجوده، وای که کوم یو کس د امام سره په شروع کې تکبیر اوله وخت کې تکبیر تحریمه وخت کې شامل شو، دغه خو په بل اتفاق د تکبیر اوله ثواب ملاویږي. او که څوک په رکوع نه مخکې هم د امام سره په مانځه کې شامل شو، دغه انسان ته هم د تکبیر اوله ثواب ملاویږي. ځکه چې تکبیر اوله دا شروع ده، دا تکبیر اوله د تکبیر ثانی پورې دا یو تکبیر شمارل کیږي. او رکوع نه مخکې چې کوم تکبیر ده دا دوم تکبیر ده، نو دوم تکبیره پورې که کوم یو کس د امام سره په مانځه کې شامل شو، نو دغه انسان ته د تکبیر اوله ثواب خامخا ملاویږي. نو بالخصوص طلبه کرامو ته هم دا پکار ده چې هغه د تکبیر اوله ډېر زیات اهتمام وکړي، او داسې ثواب او داسې انعامات الله جل جلاله دا صرف هغه کس ته ورکوي چې هغه د تکبیر اوله ډېر زیات اهتمام کوي. نو کوم کس چې په تکبیر اوله سره 40 ورځې لمونځ وکړي، داسې لمونځ وکړي چې هغه نه یو رکعت هم نشي پاتې، رکوع پورې هغه د امام سره په مانځه کې شامل شي، نو دغه انسان ته الله تعالی 2 انعامونه ورکوي. یو به دا انسان منافق نه وي او بل به دا انسان جهنمی نه وي.